زما نوم جهت الله ده او زه د صیب آباد اوسېدونکی یم او فرنیچر د بچپن نه کوم د پلار نیکه کسب مې ده انشاءالله دا سلسله ده را روانه ده. دلته چې موږ ماشاءالله هر قسم کار کوو که څوک ساده کټ غواړي امول له جوړ او ټکوال بڼل دروازې څوک غواړي فرنیچر داره پول دیوال الماری سیلینګ وال پینل انشاءالله هر کار کوو. لرګی هم جی مختلف قسم لکه سرپ هم استعمالیږي غوز هم استعمالیږي اخروټه او دیار اوریجنل لرګی هم استعمالیږي څوک کوم وغواړي هر قسم لرګی استعمالیږي. دې ځای ذاتي خو لکه دغه د غوز دا ډېر خوښوي او ښکته خلک دیار هم ډېر خوښوي او دلته خو مختلف سرپ هم استعمالیږي غوز هم استعمالیږي. زموږ د لاس جوړ سامان خو ماشاءالله جی دلته هم استعمالیږي ښه ډېر ښکته هم ځي او ښکته که یو څوک وړي او شوقمن یې خواهش چې د دې ځای فرنیچر ویسي نو قومي ټیکس دی هغه به هلته ورکوي. ټیکس چې ادا کړي یو چیټ به ورته میلاویږي بیا آل پاکستان ته وړی شي کوم ځای ته وړي ګرځولی شي. زما نوم شفیع الله دی او زه سیکنډ ایئر کې سټوډنټ هم یم او د خپل سبق سره سره خپل کار هم کوو فرنیچر جوړو. دا زموږ د کلاس کټونه هم خلک ډېر خوښوي ساده کټونه الماری شوي فرنیچر شو دروازې شوي زموږ د لاس ماشاءالله ښه ښکلی کار دی هر سړی خوښوي. تقریبا 20-25 سال نه مخکینی دی لکه زموږ نیکنی کاروبار دی دا لکه زموږ چې ورته راوتي دغه 19-20 سال زما دی نو د 18 کاله زما وشو په دې کاروبار کې. اډر کار هم کوو په کورونو کې هم کار کوو. زما نوم محمد اسحاق دی او د دیر سره زما تعلق دی او څومره دیر فرنیچر چې دی دا خو ماشاءالله د ډېر وخت نه زیات مشهور دی. ټول پکې د غوز لرګی د دیار هر قسم لرګی میلاویږي خو خاص کر صیب آباد کې چې دی نو هم د غوز لرګی د دیار هر قسم لرګي فرنیچر چې دلته د لاساني چې څومره پایدار فرنیچر دا په صیب آباد کې میلاویږي انشاءالله. د دیر فرنیچر خو ډېر وخت نه مشهور دی ټول پکې د غوز لرګی میلاویږي او دا هغه کراچۍ پورې چې دی نو د دیر فرنیچر چې دی دا استعمالیږي.